الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. نبی علیہ السلام د سیرت سلسله وار درس چې نبی علیہ السلام کله خپل زوجي مبارکي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د خپل ترزی ورقه بن نوفل خص اغبوت او هغه ورته کومي خبري وکړلې نبی علیہ السلام ته د هغه وجنه تسلیم اله شولا او د دین وړاندې چې جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته کوم قرآنی آیاتونه راړل چې دا د نبی علیہ السلام د بیاست او نبی علیہ السلام ته د نبوت د ورکولو ابتدا هغه وشوله. نو اوس دا خبره ده چې نبی علیہ السلام باندې ایمان هغه چاړم به راوړي. نو په دې کې دا دی چې زنانو کې چا ایمان لومبه راوړی دی، په نارینو کې چا لومبه ایمان راوړی دی، او په ماشومانو کې چا لومبه ایمان راوړی دی، او په غلامانو کې چا لومبه ایمان راوړی دی. نو د ټولو نه لومبه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه اسلام قبول کړی دی. او د دې سره سره د پیر په ورځ باندې د وحی ابتدا شوله نبی علیه السلام راغی، او په بل ورځ باندې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د سیرت کتابونو کې لیکلي دي چې هغه مونږ قوم کړی دی، نبی علیه السلام ته د مونږ غو تور طریقه هغه خودلې ده. او دا رنګ په راضی چې را نبی علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام د اودس کولو طریقه هغه خودلې و. نو چې کله د اودس طریقه او خودلند اودس د خلک د مونږ لپاره کوي، نه معلومیږي چې نبی علیه السلام ته مونږ کومه هغه خول شوی دی. خو په دې کې دا چې نبی علیه السلام باندې اوس ایمان چا راوړی دی. نو د ټولو نه لومړی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی، چونکې زوجای ده، هغې ته تسلي مو ورکړې وه. نو دا خو کیدی نشي چې خپل زوج ته یعنې نبی علیه السلام ته تسلي ورکول او بیا ورته وایي چې نه ستا بیاست العیاذ بالله نه منم، دا خو کیدلی نشي. او دویم ایمان هغه ورقه بن نوفل مبارک راځي چې هغه ایمان راوړی دی، او بیا د هغې نه بعد علی رضی الله تعالی عنه چې هغه ایمان راوړی دی. خو چونکې د علی رضی الله تعالی عنه ایمان راوړل د نبی علیه السلام په تربیت کې د 10 کالو په عمر کې، او خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها او نبی علیه السلام دی وی په مونږ باندې ولیدل. چې په مونږ باندې ولیدل ورته وی چې دا دین خلما په لومړي ځل باندې ولیدو. علی رضی الله تعالی عنه فرمایي نو چې نبی علیه السلام ورته فرمایل چې زه الله تعالی نبی جوړ کړی ما او نبی را لېږلی او ماته دا دین را کړی دی. نو علی رضی الله تعالی عنه ته عمره دعوت شو. نو علی رضی الله تعالی عنه فرمایل چې تر څو پورې ما خپل پلار یعنی ابو طالب سے ابتدا خبره نه ده کړې، د دې ورته تذکره نه ده کړې، تر هغه وخته پورې زه خاموشه پاتې شم. نبی علیه السلام فرمایل چې ابو طالب سے ابتدا تر ته دا خبره مکوه، ولی چونکې ابتدا ده. نو په بل ورځ باندې چې راغی نبی علیه السلام ته چې ته د څه دعوت ورکړې؟ نو نبی علیه السلام ورته فرمایل چې د لات او د غزا نه انکار وکړه، الله تعالی وحده لا شریک وکړه، لات او غزا هیڅ نشي کولی. او
خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها په موږ باندې ولیدله. بیا یې چېرې ما خو ګورئ چونکې شپه په منځ کې تېره شه الله تعالی والا په زړه کې اسلام واچو. نو په بله ورځ چې راغی نبي علیه السلام نه په دوباره باندې تپوس وکړو او کلمه یې وویله او مسلمان شو. علي رضی الله تعالی عنه په وړوکوالي کې دا ایمان هغه راوړی دی او تر یو کال پورې خپل ایمان هغه پټ ساتلی دی. خپل والد صاحب ته ابو طالب صاحب ته عمره دا خبره هغه ښکاره کړې نه ده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسلام د راوړلو واقعه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې کله اهل بیت یعنی د نبی علیه السلام زوجه مبارک او د کرنګي علي رضی الله تعالی عنه دی په اسلام کې هغه داخل شول. نو بیا چې د کور بندیانو خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها خو زوجه ده علي رضی الله تعالی عنه په پرورش کې دی خو انکار نشو کولی دا د کور بندیانو. نو د کور بندیانو نه اوس د بهر کس ته هغه ته به ړومبی والی هغه حاصل وي. هغه څوک دی؟ هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. وایي چې د ټولو نه زیات محبوب دوست ده د نبی علیه السلام او جګري دوست د نبی علیه السلام دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. نو چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د ایمان او د اسلام دعوت ورکړو نو هغه بغیر څه د غور او د فکر نه بغیر څه د تأمل نه چې یاره اورېږه زه به سوچ وکړم دا به وکړم بغیر د سوچ فکر نه ایمان راوړ. د نبی علیه السلام دعوت قبول کړ. نو چې کله ابوبکر صدیق ته صدق ور وړاندې شو هغه د صدق تصدیق وکړو. صدق څه د اسلام دی ایمان دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تصدیق وکړو چې او بالکل صحیح دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه ایمان راوړ. او وایي چې چاته به عمره داسې خبره راغله د ایمان د راوړلو نو هغې به لازمي تپوس کوو. خو لیکن یو واحد شخصیت دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې نبی علیه السلام ورته دعوت ورکړی بس دعوت سره یې فورا هغه کلمه ویلې ده او مسلمان شوی دی. او ابتدا د وحي کې چې کله ابتدا د وحي وشوله نبی علیه السلام ته بعثت او نبوت ورته حواله شو په نبی علیه السلام ذمهواری شولې. نبی علیه السلام کور ته د راتللو سره واقعه بیان کړله. ابتداءً مسلمانۍ هغه ابوبکر خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها شو. بیا علي رضی الله تعالی عنه چې د کور بنده دی. بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او بیا د هغې نه بعد زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه چې د نبی علیه السلام غلام دی. نو د اسلام لومبی مدد اوس چا کړی دی؟ هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کړی. چونکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله عمره ایمان دعوت هغه قبول کړی دی نو په دې کې سختو ته غاړه ایښې ده او د دې په منزله باندې د دې په بدله باندې علي رضی الله تعالی عنه چونکې هغه خو ماشوم دی نو ماشوم ته خو د خپل ښه او بد پته نشته دی او لوی بنده ته هغه ته خو د ښه او د بد پته شته لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د نبي علیه السلام ملګری و. د نبي علیه السلام هم عمر همزولی چې ورته ویل کېږي. نو ځکه فوقیت هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته هغه ته شامل دی او دا کرنګي علي رضی الله تعالی عنه خپل اسلام پټ ساتلی دی. لیکن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل اسلام پټ نه دی ساتلی بس ښکاره په ښکاره باندې دعوت هغه شروع کړی دی. د دې وجې نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې الله تعالی کوم شان ورکړی دی انو هغه په نورو صحابهو کې څه دی هغه فوقیت ورته هغه حاصل دی. او د کرنګي په غلامانو کې هغه حارثه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ. علي رضی الله تعالی عنه د خپل ایمان د ښکاره کولو واقعه بیانوي. په صحرا کې زه نبی علیه السلام مونځ ته ولاړ
مونږ ته ولاړو وی په دې کې په منګه باندې خپل پلار یعنی ابو طالب صاحب هغه یادوي. نو په ابتدا د اسلام کې با چې کله موږ مونږ کو نو موږ به کله یو ځکه پټیدو او کله بل ځکه پټیدلو، موږ به هغه ایمان هغه به موږ به عبادت کوو، یعنی دغه مونږ به موږ کوو. نو ابو بکر نبی علیه السلام او علی رضی الله تعالی عنہ موږ یو ځای ترلو موږ مونږ کوو. په دې کې ابو طالب صاحب راغی. چې ابو طالب صاحب راغی نو نبی علیه السلام ته ورواره داسې دي ورته یې کاکا جانه ماته الله تعالی پیغمبري راکړې ده او ماته اسلام او دین چې کوم راکړی شوی دی هغه دا دی چې هغه په هغې کې عبادت دی او اسلام ماته دا وایي چې ته او الله تعالی وحده لا شریک دی چې د هغه څوک شریک نشته دی، هغه په ذات کې او په صفات کې هغه یکتا دی، د هغه خبره منل، د هغه ذات او صفات هغه منل، د لات د غزا د دینه انکار کول دي. ورته وایي چې دا تاسو کوئ څه چې دا عبادت دی دا مونځ دی. نو یو کال بعد بیا دو او بیا ورته وایي چې بیا ورته نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې کاکا جانه تا ته هم په دې اسلام کې په دې دین کې تا ته د شریکېدلو دعوت درکوم. لیکن ابو طالب صاحب انکار وکړ. ورته وایي چې نه په دې کې سره شریکېږم نه، البته ملګری دی یم، ځکه چې په داسې وخت کې چې هغه انتهایی د کفر هغه تکې تورې تیارې وي او په هغې کې د اسلام شمع او ډیوه بله ساتل دا ډېر ګران کار دی. ابتدا ده خلک د کفر او د شرک نه تمنې کوي او اسلام ته راولي او د هغې د خپلې د خوښې هغه زندګي چې تیروي د هغې نه یې ته وباسي او ته د پابندۍ زندګۍ ته راولي، دا ډېره زیاته ګرانه ده. نو نبی علیه السلام ته انکار وکړو، البته وی زه به ستا مدد هغه کوم. علي رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې ته څه کوې؟ زه خو د عبادت کوم، د الله عبادت کوم، دی چې کوم طریقه کوي هغه طریقه کوم. نو ورته ووایي چې ته اومه په دې باندې هغه قایم پاتې شه. هغه ورته اومه دعوت ورک هو ورته ووایي چې بس د خپل د ترزي په دې دعوت باندې هغه قائم پاتې شه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان راوړ انو هغه د ایمان راوړلو سره څه وخت تېرېده چې بیا هغه څه کسان هغه راوستل د نبي علیه السلام محفل او مجلس ته هغه یې راوستلو او هغې ته دعوت ورک، هغه مسلمانان کړل، هغې اومه د تبلیغ د وجې هغه په اسلام کې داخل شي. عثمان بن عفان او زبیر بن عوام، عبدالرحمن بن عوف، طلحه بن عبید الله، سعد بن ابي وقاص او دا د قریشو د شرفا هغه خاندانو د هغه شرفا او هغه اقرباو چې هغې اومه په اسلام کې داخل شول. او د دې نه علاوه بیا د اسلام رفته رفته هغه د هغې ترقي کېدله، خلک مسلمانان کېدل، تر دې پورې چې تقریبا 28 یا 30 ته هغه تعداد هغه ورسېدو. او دغه د ابو طالب صاحب ته د دعوت ورکولو نه بعد اومه هغه وایي چېرې زه خو خپل دغه پرېښودلی نشم، خپل دین پرېښودلی نشم، د پلار نیکه دین پرېښودلی نشم، البته ته د خپل دین هغه پرچار کوه، زه به په دې کې هغه ستا ملګرتیا کوم. علي رضی الله تعالی عنه ورته اومه مخاطب شو او ورته ووایي چې دا تا کوم دین اختیار کړی دی؟ نو علي رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل چېرې ما خو ایمان راوړی دی او یعنی په دې رسول باندې ما ایمان راوړی دی چې دا د الله تعالی له طرفه دی او ما د دې تصدیق کړی دی. نو خپل پلار ورته ووایي چې بس ته یعنی دا عبادت او بندگی هغه کوه، د تابع دا د نبی علیه السلام د سیرت هغه احوالو انشاءالله آینده کې بعد هر یو صحابي چې کوم صحابي ایمان راوړی دی هغه واقعه به هغه به مفصله ذکر کېږي. الله دې موږ او تاسو ته په دې عمل کولو توفیق رانصیب.